اخري سوال طرف دا موضوع بیا بل طرف ته ځي. خیر په دغه باندې ان شاء الله ستاسو سره دوباره چرته ملاقات کوو، په دې به تفصیلي او جدا انټرویو سره په دغه سوالونو کوو ان شاء الله. خو اخري تپوس دا دی چې اشاعت والا عذاب قبر مني که نه مني؟ بالکل موږ عذاب قبر موږ منو. عذاب قبر حق دی، چې څوک عذاب قبر نه مني هغه کافر دی، او سره دا دوام لرو چې جمعیت والا د عذاب قبر نه منکر دی. نه زما هغه سوال نه دی چې هغوی مني که نه مني، سوال دا دی چې اشاعت والے مني که نه مني. که مني یو داسې کیفیت چې په کوم کیفیت سره لکه زر ډېر خلک دا خو وایي که نه چې دوی د دې جسم سره د روح د سره تعلق نه مني، نو تاسو کوم انداز کې منئ چې لکه هغه داسې جواب وي چې هغه عوام ساده عوامو لپاره موږ عقیده د اشاعت دا ده. دا زمونږ هم د علماء دیوبند په ډېرو کتابونو، ځکه چې زموږ دا وایي چې موږ دیوبندیان، زه خپل نوم سره دیوبندي لیکم، زمونږ د علماء دیوبند د اشاعت والا دا عقیده ده چې کله انسان د مرګ په ټیم کې روح وځي، چې روح لاړ روح هلته لاړ چې نیک دی حلالي جین کې دی، بد دی په سجین کې دی، او چې اوس د روح هلته دې بدن سره دومره تعلق دی چې د هغې تعلق په وجه باندې که په ساده الفاظو کې ځکه چې دا خلک پوه شي که دا بدن چې دا چې کوم د جسد دی دا بنده نیکوکار و، نو د دغې تعلق په وجه دته راحت میلاویږي، او که دی بدکردار و هغه تعلق په وجه دته څه کېږي تکلیف میلاویږي، دې جسد ته څه کېږي هغه محسوسېږي. پوه شوې؟ خو دومره زموږ په کوم کتابونو کې چې تعلق نه پېژني هغه دا ده چې په ډېرو کتابونو کې چې دی وضاحت شته، لکه د علامه خضایت بکوي صاحب هغه په دې کې بالکل وضاحت کړی دی چې موږ چې کوم ځای کې د نفي دا خو موږ مطلق نفي نه کړي، موږ تعلق د تصرف نفي کړی چې کوم ځای کې دوی وایي راځي کورونو ګرځي. اصل کې اختلاف دا و چې دوی وایي ګرځي او راځي او روټۍ خوري او خپلو ښځو له مټیانې راوړي، موږ وایي نه دا تعلق یې نشته، دوی په موږ پر دا تړي سره تعلق نه مني. حالانکه زه پنځه شپږ کتابونو ته خپل ښودی شم. مطلب تاسو د روح تعلق د جسم سره منئ؟ بالکل منو. صحیح شروع